بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو اووم نمبر درس دی. د مفرداتو خبرې مونږ ختمې شوې. ما چې تاسو ته څنګه ویلي وو په درسونو کې چې یاره مفرد لفظ چې دی دا دوه قسمه دی. یو ته لفظ موضوع وي، یو ته لفظ مهمل وي. معنی والا ته لفظ موضوع وي، بغیر معنی والا ته لفظ مهمل وي. دا کوم چې معنی والا دی کوم ته موضوع وي دا بیا دوه قسمه دی، یو ته مفرد وي، یو ته مرکب وي. دا مفرد هم بیا تقسیم کړو، دا غي پوره تفصیل هم ویلې، او دا مرکب هم پرېښو. نو مرکب هم بیا وروسته شروع کړو. نو دا مرکب هم بیا وویلو. نو مرکب څه ته وایي؟ چې د مرکب داسې لفظ ته وایي چې د دوو یا د زیاتو الفاظو نه جوړ شوی وي، هغې ته مرکب وایي. مرکب د دوو یا زیاتو الفاظو نه جوړ شوی وي. نو دا مرکب بیا دوه قسمه دی، یا به مرکب مفید وي یا به مرکب غیر مفید وي. مرکب مفید معنی ده چې خلکو ته به فایده ورکوي. مرکب مفید معنی ده چې یاره فایده پکې حاصلېږي، خبره به پکې پوره وي. مرکب مفید ته یو بل نوم وایي مرکب تام ورته وایي. مرکب تام، نو هغه مرکب تام نه صفا مخکاره کېږي چې یاره د مرکب تام ورته ځکه وایي چې دې کې خبره پوره ده. او مرکب غیر مفید ته مرکب ناقص هم وایي. ناقص مطلب چې نیمګړې ده، دا خبره نیمګړې ده. لکه مثلا زه وایم د زید قلم، نو د زید قلم څه چل پې شوی دی، هغه پکې خبره پوره شوې نه ده. او دلته چې زه وایم د زید قلم نوی دی، په مرکب مفید کې وایم د زید قلم نوی دی، نو دا خبره پوره شوه. نو ګورئ د دې نه سامع ته اورېدونکي ته مخامخ کم کس ته هغه ته فایده میلاو شوه چې او زید سره کم قلم دی دا نوی دی. او دلته کې مرکب غیر مفید کې زه وایم د زید قلم، نوره خبره مې ورپسې ونه کړه، نو دا مرکب غیر مفید دی، د دې نه څه فایده نه حاصلېږي. نو اوس هم دا مرکب غیر مفید پرېښودو، دا به وروستو راځي. اوس دې مرکب مفید اخلو. ما بیا تاسو ته ویلي مرکب مفید څه ته وایي؟ چې هغې مرکب مفید کې د یو کس نه د یو څیز طلب کېږي یا ورته یو خبر حاصلېږي. لکه مثلا زه تاسو ته ووایم زید لاړو، نو تا ته خبر راورسېدو چې هلکه او زید لاړو، تا ته خبر راورسېدو، او نو دې ته مرکب مفید وایي. یا زه تاسو نه یو څیز طلب کوم، زه راته وایم ما له روټۍ راوړه، نو تا نه ما روټۍ طلب کړه، تا نه ما روټۍ طلب کړه، تا نه ما چای طلب کړه، ما تا نه قلم طلب کو، کتاب مې درنه طلب کو، د یو څیز مې درنه وغوښتلو، نو دغې ته مرکب مفید وایي. د دې مرکب مفید دویم نوم کلام دی. کلام هم ورته وایي. خلک وایي کلام الله، دا قرآن پاک چې دی دا ټول مرکب مفید دی. نو د قرآن ته چې دی کلام الله هم وایي. او دغه شان دی کلام د مرکب مفید یو نوم کلام هم دی، یو نوم جمله هم دی. نو دا جمله زموږ په معاشره کې زموږ په عام عوامو کې ډېره مشهوره ده. هلکه وایي ډېره د فایدې جمله دې وویله، ستا دې جمله کې زور شته دی، نو خلک وایي جمله. نو دا جمله، کلام، مرکب مفید دا یو څیز دی. مرکب مفید هم ورته وایي، کلام هم ورته وایي، او جمله هم ورته وایي. مرکب مفید ته یعنی فایدې والا مرکب چې خبره پکې پوره وي، خبره پکې پوره وي، هغې ته کلام هم وایي. مرکب مفید هم ورته وایي، کلام هم ورته وایي، جمله هم ورته وایي. وروره بیا ما سره دا جمله دوه قسمه ده. جمله را سره دوه قسمه ده. یا به دا جمله چې ده کنه دا به یا خبریه وي یا به انشائیه وي. دا جمله چې ده دا به یا خبریه وي یا به دا جمله انشائیه وي. خبریه څه ته وایي؟ لکه مثلا زه خبره وکړم زید لاړو، نو دا زید لاړو چې دی دا ما خبره وکړه، نو د دې نه تا ته یو خبر یا طلب مرکب مفید ته کلام هم وایي، جمله هم ورته وایي. وروره دا جمله بیا ما سره دوه قسمه ده، یو ته جمله خبریه وایي، یو ته جمله انشائیه وایي. جمله خبریه څه ته وایي؟ د جمله خبریه تعریف اول درته واوره. د جمله خبریه تعریف، جمله خبریه داسې جملې ته وایي، جمله خبریه داسې جملې ته وایي چې د دې جملې ویونکي باندې د رښتیاو یا د دروغو ګمان کېدی شي. لکه مثلا زه وایم زید وهل وکړه، زید وهل وکړه، زید وهل وکړه. نو ګوره زه دروغجن کېدی شم، کېدی شي زید وهل نه کړي او کېدی شي زید وهل کړي وي. نو دا دواړه قسمه ګمان کېدی شي، یعنې په دې باندې د رښتیاو او د دروغو ګمان کېدی شي چې او یار دې کس ما ته دروغ ووایي چې زید وهل وکړه او زید وهل خو نه دي کړي، یا زید وهل نه دي کړي او زه درته وایم چې هلکه زید وهل نه دي کړي او ته وایې چې یار نه دروغ دي دا او زید وهل کړي دي، زید وهل کړي او زه درته وایم چې یاره زید وهل نه دي کړي. نو دغه دې ته جمله خبریه وایي چې د دروغو یا د رښتیاو ګمان پې کېږي، نو هغه جملې ته جمله خبریه ویل کېږي. جمله خبریه څه ته وایي؟ چې په هغې باندې د دروغو یا د رښتیاو ګمان کېږي. ګورئ د جمله خبریه تعریف، جمله خبریه داسې جملې ته وایي چې د دې جملې ویونکي باندې
د رښتیاو یا د دروغو ګمان کیدای شي لکه ضربه زیدون زید بخل وکړو یا اکله عمر خوراک وکړو نو ګورئ په دې باندې عمر خوراک وکړو کیدای شي نه کړي کیدای شي کړي وي دواړه قسمه ګمان پکې دی شي نو دې ته جمله خبریه وایي جمله خبریه څه ته وایي چې دواړه قسمه ګمان پکې دی شي د رښتیاو ګمان هم پکې دی شي او د دروغو ګمان هم پکې دی شي نو دې ته جمله خبریه وایي او جمله انشائیه څه ته وایي د هغې تعریف خو مې دلته نه دی لیکلی خو د دې جمله خبریې ولټې واخله په جمله خبریه باندې د دروغو او د رښتیاو ګمان کیدای شي په جمله انشائیه باندې د دروغو او د رښتیاو ګمان نشي کیدی ټیک شوه جمله انشائیه ما دلته پرېښودو دا به مخکې انشاءالله موږ وایو د جمله خبریه چې ده دا څه ته وایي جمله خبریه داسې جملې ته وایي چې د دروغو یا د رښتیاو ګمان پکې وي چې کوم کس هغه جمله ادا کړي نو په هغه کس باندې د دروغو یا د رښتیاو ګمان کیدی شي او جمله انشائیه څه ته وایي چې کوم کس هغه جمله ادا کړي په هغه د دروغو یا د رښتیاو ګمان نه کیږي هغه خبره داسې ده چې هغه کې د دروغو د رښتیاو خبره رشته دی نه لکه جمله انشائیه یو مثال به درله زه درکړم زه تا ته وایم چې کښېنه نو په دې کښېنه باندې د دروغو یا د رښتیاو ګمان کېږي هېڅ هم پرې نه کېږي دا خو ما تا ته حکم وکړو چې وروره ته کښېنه یا زه تا ته وایم خبرې مه کوه نو په دې کې د دروغو د رښتیاو ګمان رشته دی نه نو دې ته جمله انشائیه وایي دا جمله انشائیه دي جمله انشائیه تعریف په خپل ځای باندې کوو اوس موږ جمله خبریه وایو جمله خبریه څه ته وایي چې کوم کس جمله خبریه خبره وکړي په جمله خبریه والا باندې د دروغو یا د رښتیاو ګمان کیدای شي لکه ضربه زیدون زید بخل وکړه او کیدای شي کړي وي یا یې نه وي کړي اکله عمر خوراک وکړو کیدای شي نه یې وي کړي نو دا دواړه پکې کیدای شي بیا دلته ګوره وروره دا کومه نقشه چې مې جوړه کړې اول په دې ځان پوهې او بیا به وروسته په لیکلو باندې ځان پوهې جمله خبریه بیا دوه قسمه ده دا جمله خبریه چې په کوم باندې د دروغو یا د رښتیاو ګمان کیږي دا بیا دوه قسمه ده یو ته جمله اسمیه وایي یو ته جمله فعلیه وایي د جمله خبریه دوه قسمونه دي جمله اسمیه جمله فعلیه د جمله اسمیه د جمله فعلیه دوه قسمونه دي یو ته جمله اسمیه وایي یو ته جمله فعلیه وایي آسان تعریف وره د جمله اسمیه او د جمله فعلیه جمله اسمیه د جمله اسمیه ولې وایي چې د اسم دا جمله د اسم نه شروع کیږي ځکه ورته جمله اسمیه وایي او جمله فعلیه ته جمله فعلیه څه ته وایي آسان تعریف د دې موره ځکه چې دا د دې جملې ابتدا د فعل نه کیږي ځکه ورته جمله فعلیه وایي د جمله اسمیه څه ته وایي چې ابتدای د اسم نه کیږي هغه جمله اسمیه او چې ابتدای د فعل نه کیږي هغه جمله فعلیه ټیک شو جی اوس دلته کې درته جمله اسمیه تعریف کوي دلته د جمله اسمیه تعریف کوي خو اول د جمله فعلیه او د جمله اسمیه قسمونه بیا وایو د جمله اسمیه بیا دوه قسمونه دي یو قسم ته مبتدا وایي ځکه چې هغه اسم چې دی هغه ته مبتدا ځکه وایي چې هغه د ابتدا شوی ده د جملې ابتدا ته شوی د جملې شروعات ته شوی ځکه ورته مبتدا وایي او دویم یې ته خبر وایي او د جمله فعلیه دوه قسمونه دي یو ته فعل وایي او بل ته فاعل وایي دا فعل ورته ځکه وایي چې د فعل نه دا جمله فعلیه شروع شوې ده او هغه دویم قسم چې دی نو هغې ته فاعل وایي او د جمله اسمیه ته جمله اسمیه ځکه وایي چې هغه ابتدا د ابتدای د اسم نه شوې نو هغه کوم اسم نه چې ابتدا شوی هغه ته مبتدا وایي د کوم اسم نه چې ابتدا شوی هغه ته مبتدا وایي او هغه دویم اسم چې ورسره دی یا فعل ورسره دی هغه ته خبر وایي خجی اوس مونږ دلته د جمله اسمیه تعریف کوو دا جمله اسمیه مونږ دا کومه چې ویله کنه دي د دې مونږ اوس تعریف کوو دلته د جمله اسمیه تعریف وردی جمله اسمیه داسې جملې ته وایي جمله اسمیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه اسم وي لکه دا مخکې دلته اوس مثال راځي چې اوله حصه اسم وي لکه مثلا ګورئ زید قائم زید ولاړ دی دا زید وګورئ اوله حصه اسم دی جمله اسمیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه اسم وي نو ګورئ دا اسم دا زید اسم دی که نه دی او دویمه حصه اسم هم کیدای شي او فعل هم کیدای شي دلته دا قائمون اسم دی دا دویمه حصه اسم هم کیدای شي او دغه هم کیدای شي فعل هم کیدای شي خو زموږ د اولې حصې سره کار دی ځکه جمله اسمیه جمله اسمیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصه اسم وي همیشه به اوله حصه چې دی دا به اسم وي او دویمه حصه اسم هم کیدای شي او فعل هم کیدای شي لکه مثلا ګورئ زیدون دا اسم شو علیمه دا فعل شو او دلته زیدون قائمون دا زیدون مبتدا دی دا زیدون اسم دی او دا قائمون هم اسم دی ځکه ما تاسو ته ویلي چې جمله اسمیه اوله حصه همیشه اسم وي دویمه حصه چې دا اسم هم کیدای شي او فعل هم کیدای شي دلته کې دویمه حصه فعل دی دلته اوله حصه چې دا دویمه حصه اسم دی او دلته کې
د جمله اسمیه دویمه حصہ فعل دی. نو ګورئ د جمله اسمیه اوله حصہ اسم به همیشه وي، دویمه حصہ فعل هم اسم هم کېدی شي فعل هم کېدی شي. لکه ګورئ جی دلته تعریف وره د جمله اسمیه تعریف. جمله اسمیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصہ اسم وي او دویمه حصہ اسم هم کېدی شي او فعل هم لکه زید عالم، زید دا اسم دی، عالمون هم اسم دی. او زید علم، زید دا اسم دی او علم دا فعل دی. ٹھیک شو جی؟ دا دوانه جملې جمله اسمیه دي. زید عالمون هم جمله اسمیه دی او زید علم هم جمله اسمیه دی. او د دې جملو اولي حصے ته مبتدا هم وایي. د جمله اسمیه اولي حصے ته مبتدا هم وایي او دا مبتدا چې کنه دې ته مسند الیه هم وایي. مسند الیه دې مبتدا ته مسند الیه هم وایي. او د دې جملو اولی حصے ته مبتدا هم وایي او مسند الیه ورته هم وایي. نو ګورئ مبتدا د اولی د جمله اسمیه اولی حصے ته مبتدا هم وایي، مسند الیه ورته وایي. او دویمه حصے ته خبر هم وایي. وګوره دویمه حصے خبر دی او مسند ورته هم وایي. نو دې خبر ته مسند هم وایي. د خبر ته مسند هم وایي. نو ګورئ چې دا زموږ د نن ورځې درس مرکب چې دی دا دوه قسمه دی، یو مرکب مفید یو مرکب غیر مفید. مرکب مفید هم واخیستو، دلته کلام هم وایي، جمله هم ورته وایي. جمله بیا دوه قسمه وي، جمله خبریه او جمله انشائیه. انشائیه هم پرېښوده، د دې لس قسمونه دي، عام پرېښوده په خپل ځای. جمله خبریه هم واخیسته، د ده دوه قسمونه دي، یو ته جمله اسمیه وایي یو ته جمله فعلیه وایي. د جمله اسمیه اول حصې ته مبتدا هم وایي، مسند الیه هم ورته وایي. او دویم حصې ته خبر هم وایي، مسند هم ورته وایي. او د جمله فعلیه اول حصې ته فعل وایي او دویم حصې ته فاعل وایي. نو بیا دا په خپل ځای باندې پرېښودو، دا جمله فعلیه په خپل ځای پرېښودو. انشاءالله د دې سبق په بل درس کې راځي د خیر سره. نو اوس موږ د جمله اسمیه تعریف وکړو چې جمله اسمیه داسې جملې ته وایي چې اوله حصې اسم وي، همیشه اسم وي ښه دي، او دویمه حصې اسم هم کېدی شي او فعل هم کېدی شي. لکه زید عالم، دا زید هم اسم دی، دا زید هم همیشه اسم وي ځکه د جمله اسمیه ده د اسم نه ابتدا شوې ده. او عالمون هم اسم دی. او د دویم مثال کې زید علم. دا دواړه جملې جمله اسمیه دي، دا دواړه جملې جمله اسمیه دي. او د دې دواړو جملو اولې حصې ته مبتدا هم وایي، مسند الیه ورته وایي. ٹھیک شو جی؟ او دویمه حصې ته خبر هم وایي او مسند ورته هم وایي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.